دریم نمبر د اعلی حضرت عظیم المرتبه امام شاه احمد رضا خان کندهاری علیه رحمت خالق فاتح آغا وی علمیت خود اعلی حضرت علیه رحمت زمانما خو کرامت نه منم زه درته کرامات خیمه ځکه تا موږ مجبور کو چې ما ته د اعلی حضرت صاحب کرامات خایا نو مجبور دی چې ستا کتاب وګورو دا ستا کتاب دی التحقیق المختار صفحه نمبر 66 باندې تا په خپل کتاب کې لیکلي په قبرونو باندې غلافونه او صادرونه اچول یہ جائز اور شرعی عمل ہے دا وی جائز او شرعی عمل دی په قبرونو باندې د اولیاء الله او د علماء په قبرونو باندې غلافونه او صادرونه اچول دا یو جائز او شرعی عمل دا زما په لاس کې احسن الفتاوا ده او دا ستا هغه کابرین دي هغه اولیاء دي ستا هغه د علم د مرکز فتوی دي چې ته په دې خپل کتاب کې مفتی رشید احمد سرم رحمت الله علیه وې ځکه ستا کابرین دي ته ورته اولیاء وې راشه اوس د خپلو اولیاء او د خپلو اکابرینو علمي فتوی څه دي چې په قبرونو باندې غلافونه اچول صادر اچول دا جایز عمل دی او که ناجایز عمل دی د په دې خپل کتاب احسن الفتاوا کې اول نمبر جلد دی صفحه نمبر 376 دا په دې کې لیکلي چې په قبرونو باندې صادر اچول په قبرونو باندې غلافونه اچول جایز دي او دا بدعت عمل دی ستا اکابرین چې ته ورته رحمت الله علیه دی خپل کتاب کې د بار بار وته ویلي 47 او 21 صفحه باندې وغیرہ وغیرہ عمدی مفتی رشید احمد ته رحمت الله علیه ویلي ستا هغه اولیاء دي ستا هغه کابرین دي چې ته ورته اولیاء وې ته ورسره رحمت الله علیه وې دی وی دا بدعت عمل دی دا ناجایز عمل دی او ته وې دا جایز عمل دی دا شرعي عمل دی د په پتو باندې خو ته گمراه شوې د په پتو باندې خو ته بدعتي شوې د په پتو باندې خو ته فاسق شوې دا د اعلی حضرت سے کرامت ته چې تا مونږ مجبور کو علمیت د اعلی حضرت سے منې ته اگر چې د خپل د جهل د وجه نه التم اعتراضات کې خو کرامات نه منې دا د اعلی حضرت سے کرامت ته چې تا مونږه دې ته مجبور کو مونږ ته د ټیم راکو چې ماته کرامت خو نو دا ستا تحقیق ته چې په قبرونو باندې غلافونه اچول جایز او شرعي عمل دی دا ستا دغه کابرینو تحقیق دی چې ته ورته رحمت الله علیه او ته خپل اولیاء بولې او ته ورته کابرین وې دی وی دا بدعت دی او دا ناجایز عمل دی او دا درست عمل نه دی څلورم نمبر